چېرته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم آبا و اجداد باره کې چې کوم واقعات مشهور دي چې هغه جهنمیان دي، دا اقوال داسې قسمه خبرې هغه غیر مسلمه دي داسې ویل وغیره. دا د علماء کرامو ډېر یو مختلف فیها مسله ده چې آیا د نبي علیه صلات وسلام چې کوم والدین دي هغه مسلمانان دي که مسلمانان نه دي. صحیح ده؟ یا داسې قسمه خبره د هغې باره کې کول چې هغه مسلمانان نه یا به جهنم ته ځي، دا خبرې کول څنګه دي؟ بعضې علما فرمایي چې بس هغه تلي پخواني خلک بس ووایو زموږ سره څه کار دی، زموږ د خپل پیغمبر سره کار دی صلی الله، د هغې بېادبي نه کوو ځکه د پیغمبر والدین دي، هغه مسلمانان نه وو بعضې علما، بلکې جمهور علما کرام د هغې رایې دقه ده، د ډېرو علما کرام. معزز سامعینو، زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې والدین د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د دنیا نه د ایمان په حالت کې تللي دي. سره د دې نه چې د امت علما پکې درې قوله لري. یو قول چې د اکثرین علماو د هغې توقف کوي او د توقف وجه علامه اسماعیل حقی رحمت الله علیه په تفسیر روح البیان کې داسې لیکلې ده، وایي د توقف وجه دا ده چې نه په دې قول کوي چې دنیا نه د ایمان په حالت کې تللي او نه په دې قول کوي چې دنیا نه د کفر په حالت کې تللي. مبارک وجه دا بیانوي، وایي دا مسله د معتقداتو نه ده نه، په قبر کې خدای تعالی موږ نه دا پوښتنه نه کوي چې د نبي علیه السلام مور و پلار دنیا نه د ایمان په حالت کې تللي او که د کفر په حالت کې تللي. هر کله چې تا نه قبر کې دا پوښتنه نه کېږي نو ضرورت څه شی دی چې بحثونه کوي ورباندې؟ ضرورت څه شی دی چې میله دې ګرمه کړې ده او شپه ورځ په دې اخته چې د نبي علیه السلام مور و پلار دنیا نه د کفر په حالت کې تللي؟ نو یو جماعت د علماو هغه په دې قایل دی چې د دې په باره کې د ایمان او د کفر په باره کې به توقف کې خبره ونه کوي. او بیا یو طرف ډیر کم خلک چې زما په خوله د هغې نه تعبیر په علماو سره هم نشي کېدی، هغې په دې قایل دي چې د نبي علیه السلام مور و پلار دنیا نه د کفر په حالت کې تللي، او بل طرف د علماو بیا په دې قایل دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور و پلار دا د دنیا نه د ایمان په حالت کې تللي. او الحمدلله زموږ عقیده دا ده چې والدین د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دنیا نه د ایمان په حالت کې تللي دي. او وجه درته ووایم دا چې شرعي ادله په دې اړخ ډېر موجود دي، هغې نه راتېرېږي او ساده خبره درته کوم. الله تعالی دې د حضرت شیخ صاحب مبارک درجات بلند کې په شوق آمین ووایي. مبارک به فرمایل وایي تاسو وګورئ هر هغه څه چې واسطې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک سره راغلی وي هغه څیز رب العالمین بختور ګرځولی په دې معنا باندې که مبارک یو ځای کې ناسته کړې هغه ځای ته خلک د برکت په نظر ګوري، اگر که تیږه ده او اگر که لوټې دي. او په دې باندې احوال د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په اتمې طریقې دال دي چې امام بخاري په دې مستقل باب لګوي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې به راته حج ته یا عمرې ته او د مدینې منورې نه به یې سفر کو، ځان سره به یو شناخته انسان دا روان کړی هغه څوک چې چا به د نبي علیه السلام سره سفر کړی او ورته به یې ویل چې هغه ځایونه به راته په ګوته کوي چې په کوم ځای کې نبي علیه السلام دمه کړي وي، هغه ځایونه به راته په ګوته کوي چې کوم ځای کې نبي علیه السلام مونځ کړی دی، هغه ځایونه به راته په ګوته کوي چې کوم ځای کې نبي علیه السلام ناسته کړې ده. د مبارک چې سفر به کوو مغه ځای کې چې کوم ځای کې به نبي علیه السلام اودس کړی وه د مبارک به اودس کوو، کوم ځای کې چې به یې ناسته کړې وه هغې ځای کې به یې ناسته کوله، کوم ځای کې به نبي علیه السلام خوراک کړی وه هغې ځای کې به یې خوراک کو. دا سفر به عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په دغه اندازه باندې توی کوه. دا کوم ځای کې ناسته کړې محبوب دی په هغې ځای کې ناسته کوي نو د ناستې لامل څه شی وه؟ که د محبوب د ناستې د وجې نه د ځمکې هغه حصه برکتي نه وه ګرځېدلې نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به هېڅکله په هغې ځای کې ناسته نه وه کړې، خو چې ناسته یې کوله دلیل د دې دی چې د دغې مځکې او د خاورو د لوټو اتصال د نبي علیه السلام د وجود مبارک سره راغلی وه. دغه مبارک وجود خو برکتي وه، خو که د تیږې تعلق هم ورسره راغلی رب العالمین د اتصال د وجې نه هغه تیږه هم برکتي ګرځولې ده. زه وایم چې هغه تنه هغه وجود
چې په کوم وجود کې رسول الله صلی الله علیه وسلم میاشتې تیرې کړي دي نبی علیہ السلام متعدد ورځې تیرې کړي دي چې یوې ځمکې ته رب العالمین دومره فضیلت او بهتري ورکوي نو چې په کومه خېټه کې نبی علیہ السلام سکونت او ژوند کړی دی هغه خېټې ته به رب العالمین او هغه وجود ته به رب العالمین بهتري نه ورکوي طبعا د کوم وجود سره چې د نبی علیہ السلام د وجود مبارک اتصال راغلی هغه وجود د رب العالمین په درګاه کې یو حیثیت او اعلی مقام لري نو په دې وجه باندې زموږ عقیده دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین د دنیا نه د ایمان په حالت کې تللي